سلام علیکم عزتمنو. د مراد ښځه فاطمه نیلمګل ته جواب ورکړی چې یعنې ته خپل خاوند د پیسو دپاره استعمالولی، نو ته خپله دا فکر کیږي نه چې د مراد دا دویمه ښځه هم د پیسو دپاره استعمالیږي. زه به هېڅکله دغه شانتې کار ونه کړم. کوم کارونه تا باندې مراد کول، هغه کارونه په ما باندې مراد نشي کولی. عزتمنو، د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما درسره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولئ. عزتمنو، د مراد دویمې ښځه چې ده نه نیلمګل ته جواب ورکړی دی، ځکه چې د یو څو ورځې مخکې نیلمګل ویلي وو چې مراد چې دی دا دویمه ښځه د پیسو دپاره چلوي او خلکه ورته پیسې ورکوي او بیا خلکو له کور ته ورسره ګرمې شپې کوي. خو عزتمنو، د دې جواب فاطمې خپله ورکړی دی چې فاطمه ده د مراد دویمه ښځه. هغې نیلمګل ته ویلي دي چې یعنې تا باندې چې مراد کوم کارونه کول، نو هغه کارونه په ما باندې مراد نشي کولی، ځکه چې کومه یوه ښځه چې غلط کارونه کوي او غلط کارونو ته چې مخه کوي، نو د هغې عمر ډېر کم وي. ځکه که تا کو چې غلط کارونه نه کولی، نو تاسو به مراد ټول عمر خو خوشحاله وي، بلې جینۍ ته به یعنې بیا به یې ما سره نکاح نه کولی. د دغې وجه دا غټه وجه دا کېدلی شي چې مراد تا سره خفه او تا د مراد خبره نه منله، تا به خپل کارونه جاري سات. بیا مراد هم غوسه شوی او په تا باندې به یې د کس ته دغه شانتې غلط کارونه او ډانسونه او خلکو له یوې شپې دپاره بوتللې. عزتمنو، فاطمې ویلي دي چې هېڅکله په ما باندې مراد دغه شانتې غلط کارونه نشي کولی او نه به یې راباندې وکړي او نه زه کوم. په کومه ورځ باندې چې ما غلط کار وکړو، نو په هغه ورځ باندې به زه د مراد نه په خپله طلاق اخلم، ځکه چې موږ د نکاح په ټیم کې دا خبره شوې ده چې یعنې زه واده د سره کوم، خو د دې دپاره کوم چې زه به په کور ښځم او په کور کې به ناست او دته یعنې زه د پیسو دپاره نه ګډاګانې کوم او نه ورته ډانسونه کوم او نه چېرته کې ځم. خو ډېره مې مجبوره کوي، نو زه ورسره یعنې اوس نکاح نه کوم. عزتمنو، دې سره د مخکې نه دغه خبره کړې ده چې یعنې زه نه چېرته کې ځم او نه ورته ګډاګانې کوم او نه ورته پیسې ګټم. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.